صحیح شو کنه استنجا کې مسائل مسله دا سوال دا دی موږ استنجا مسلې شروع کړې کنه استنجا دې کې لاره وایو بحث د استنجا کې مسله دا سوال دا دی یو انسان دی داغه دوه لاسونه کار نه کوي په دوه لاسونه باندې څه شل دی داغه دوه لاسونه مفلوج دي پالج والی دي شل دی د دې انسان د لپاره استنجا څه حکم دی آیا استنجا ورله ما تک استنجا وکړي سوال دا دی جواب دا دی یو انسان دی په دوه لاسونه باندې مفلوج دی پالج والے شل لاسونه کار نه کوي صحیح شو نه بیبشتا نه جاری وبشته چې دې پکې کې ځان پاک کی صحیح شو نو څوک داسې شته چې ته اچول شي یو صورت هم نه جوړي نو په دې صورت کې د دې مفلوج انسان د لپاره استنجا څه حکم دی آیا دې استنجا کې کوي نه کوي جواب دا دی د انسان ته په دې صورت کې استنجا څه ده معاف ده بس دې په یو طریقه ځان پاک کی کو پاکول شي یعنی ځان ځمکه پسې راکاږي صحیح شو ځان څه پسې راکاږي کله هغه صورت هم نه جوړېږي دې انسان ته په دې صورت کې بالکل استنجا معاف ده صحیح شو کنه ولی الضروريات تبيح المحظورات الضروره تتقدر بقدر ضروره دا ان شاء الله تاسو کې هلي وایي نه دې انسان او عذر دی په صورت د عذر کې چې دینو سیز معافي نو په دې صورت کې دې انسان د لپاره استنجا معاف ته بالکل صفا دی سید لپاره يجوز له الصلاه وايضا نه په دې صورت کې د انسان پاک دی اگر لپاره ټول مسائل جایز دي په کوم صورت کې په صورت د مفلوج کې انسان بیمار دی لاسونه کار نه کوي په لاسونو پالج والے دی آیا د انسان لپاره استنجا فکار د فکار نه نو جواب دا یو شو چې د لپاره استنجا لازم نه ده کدا صورت جوړې شي د ځان ځمکه په سر راکاږي ځان په طریقه خیر دی بهتر ده او کو نه نو په دې انسان باندې استنجا لازم و فرض او واجب او سنت او مستحب ده مسله یاد شو کنه دا کمالي مسله ده دا یاد کې ملګرو سره شیر کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین